میله د ابراهیم علیه السلام مور ده. دې چې کله د بچي د پیدا کېدو وخت راغی نو دا روانه شوه یو غار طرف ته. هلته په غر کې یو سوړه وه او دا هغې ته ننوته او په هغې کې ابراهیم علیه السلام پیدا شو. خو دا پیدایش سره یو رڼا شوه، داسې شغله شوه، دا فوراً په ژړا شوه. وی یا ربه زما د بچي حفاظت وکړه. نو هغه رڼا کنټرول شوه، ابراهیم علیه السلام یې په هغه غار کې کېښوده. دا را روانه شوه، هلته یې کور ته نه شو راوستی، بیا یې چې خاوند لیدلی دی خو یې بیخي نه پرېښوده. جبرائیل علیه السلام راغی او ابراهیم علیه السلام ته د الله په حکم سره د یو ګوتې نه پی او د یو ګوتې نه شهد ګبین دا جاری دا د دې دوو ګوتو نه جاری شو. ابراهیم علیه السلام به داسې کړه او مور به یې هفته په هفته راتلله او د دې خپل بچي کفالت به یې کو، کتلو به چې بچی مې څنګه دی. نو چې کله به واپس تله نو کاڼی به دې ورپورې کېښوده، بیا به چې راغله بیا به یې لرې، بیا به د بچي خیال میال وکړه چې بچی مې ښه دی، بیا به ورپورې ګډ کېښود او دا به لاړه. فرمایي وي زه به چې رالم چې ماشوم به په یو میاشت کې غټېدو څومره عمره پورې به زما بچی په یو هفته کې غټ و. اوه کاله ابراهیم علیه السلام په هغه غار کې تېر کړه. تاریخ ابن کثیر مولانا عاشق الهی رحمه الله کې اوه کاله بعد چې کله دا خبره لکه سړه شوه د بچو د قتلولو، نو ابراهیم علیه السلام یې د لاس رانه ونیو او را روانې چې کور ته یې راوسته. آزر ورته وایي چې بیبي دا د کومه نه شو؟ دا خو زما او ستا بچی او دا ما پټ کړی و، خو په بچي باندې بیا هم د چا د حلالولو زړه دا زر هم پرې ونه شه، ولې دله الله ډېر ښایست ورکړی و.